الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. یو کلمه ده د هغې فضیلت حدیث کې ډیر راغلی دی. هغه کلمه ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. معنی دا ده چې نشته د حقدار د بندګۍ په حق باندې مګر صرف یو الله دی. وحده یک یو دی، لا شریک له هیڅ شریک نشته دی. له الملک د هغه دپاره ټول اختیار د بادشاهۍ دی. وله الحمد دی الله دپاره ټول حمدونه دي. وهو على كل شيء قدیر، او د الله تعالی په هر څه باندې قدرت واله دی. حدیث کې راغلی دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من قال لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر في يوم 100 مره. وی کم سړی چې په یو ورځ کې دا کلمه سل کرته ووایي، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، دا کلمه نبی اسلام فرمایي چې په یو ورځ کې یو سړی سل کرته ووایي نو كانت له عدل 10 رقاب، دا برده لپاره برابر وي د 100 سټونو. رقاب مطلب 100 غلامان گویا کې دا آزاد کړل. وکتبت له 100 حسنه، د په عمل نامه کې وسل نیکي ولیکل شي. ومحيت عنه 100 سیئه، او د عمل نامې د بسل ګناهونه دا روان کړی شي. وکانت له حرزا من الشیطان یومه، او په دغه ورځ باندې به دا کلمه د ده لپاره نجات وي د شیطان نه. شیطان به چېرته په دغه ورځ باندې ګمراه نه کړي، وسوسه به وروانه چي، څه غلط کار به پرې ونه کړي. دا به د لپاره حفاظت وي د شیطان نه حتی یمسي، تر دې پورې چې ماښام شي. ولم یأتي احد بافضل مما جاء به، او را به نشي د قیامت په ورځ باندې په بهتر عمل د هغه چې دې انسان پرې راتګ کړی دی، الا احد عمل اکثر من ذلک، مګر هغه سړی چې د انسان نه ډیر دا کلمه د سلو نه زیاته ویلي په دې ورځ باندې.